یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده، څوک چې نوی کور جوړ کړي د هغه څخه بعد دعای خیر او د شیریني په نیت سره او برکت په نیت سره دی مټایي تقسیموي، آیا داسې مټایي تقسیمول دا جایز دي او که نه؟ الجواب حامده و مسولیه. څوک چې نوی کور جوړ کړي د هغه څخه بعد شیریني او مټایي شی تقسیم کړي پروا نه لري، خو شرط دا دی په دې کې به تفاخر او د ریا او د شهرت نیت به نه وي. په حواله سره مشکات المصابیح صفحه 455. وعن شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك. عزتمندو، دا د مشکات شریف روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای څوک چې د ریا دپاره لمونځ وکړي په تحقیق سره د شرک وکړي، څوک چې د ریا دپاره روژه ونیسي په تحقیق سره د شرک وکړي، او څوک چې د نام او د شهرت دپاره د ریا دپاره صدقه وکړي په تحقیق سره د شرک وکړي. ځکه په دغه وخت کې اکثره وخت خلک صدقې او شی کوي، خیرات د نام د شهرت دپاره کوي، تصویران اخلي، پرنټ یې ورکوي. داسې طریقه صحیح نه ده. که چیرې واقع د خیر او برکت نیت وي، په هغه کې به تصویر قطعا نه وي، په هغه کې به شهرت نه وي، بیا هغه تقسیم کول او د خیر او برکت دپاره دعای غوښتل هغه جایز دی. که چیرې د نام د شهرت دپاره و تصویران ولو ویډیو جوړېدلې، دا بالکل جایز، دا طریقه نه ده. فقط والسلام.